جنگ لپاره ماحول او فضا حاله مو امریکای بلاکیډ ختم کړی دی. امریکای بلاکیډ هم ختم نه کوو، بلاکیډ د ختمېدو سره سره یو بل زیات د مذاکراتو د تلخی دغه دا وکړي چې د ایران هغه دغه کارګو جهاز یې ونیوه. نو زما خیال چې امریکا داسې څه دغه کوي چې هغه څنګه ایران مسلسل دا وایي چې امریکا با اعتماد نه ده، هغې باندې ټرسټ نشي کېدی. 2 ځلې مذاکراتو دوران کې په موږ باندې حمله وکړه او دا 3م ځل دی چې هغه مذاکراتو کې بار بار خلاف ورزیانې کوي. زما خیال دا ده چې پاکستان ډېر مشکل یو ټاسک دی. پاکستان لیډرشپ ته یعنی یو ډیفیکلټ ټاسک دی. پاکستان لیډرشپ حاصل کړ تر اوسه پورې پاکستان ډېر ښه ډیپلوماسي کړې ده، یو ښه رول ادا کړی ده. پاکستان د دې سره وقار او عزت کې اضافه شوې ده او زما خپل دا خیال دی چې دا به پاکستان ته فاینانشل او مالی بینیفټس هم راوړي. ان شاء الله تعالی پاکستان په بین الاقوامي دغه کې مستقل اضافه کیږي په دې باندې. خو بهرحال مذاکرات چې دا په یو داسې مشکل مرحله کې دي اوسه او زما خیال چې پاکستان زه خو په دې خبره باندې پر امید یم ان شاء الله چې د 11 تاور به څه کامیابي حاصله شي. تاسو پر امید یې لکه مخکې که تاسو ته یاد وي نو ټرمپ بیګانه بیان ورکړ خلکو خدشه ظاهروله چې کېدای شي چې دی نیوکس استعمال کړي. هغه ځکه چې د هغه الفاظو نه دا معلومېده چې یاره سبا به یو پوره سیویلایزیشن چې ختمېږي. ابه نه وي نو ظاهره خبره په یوه شپه کې سیویلایزیشن ختمېږي ختمېږي خو د نیوکس نه بغیر خو نه ختمېږي. بمباري خو د هغې نه ډېره سخته مخکې هم کړې ده که نه، نو په زرګونو حملې کړي دي که نه، په ایران کې دننه سټرایکس یې کړي. زه یم چې داسې د 11 تاور داسې څه کېدی شي. پاکستان چین دواړه یو بل پاکستان چین سره هم په رابطه کې دی، یعنې په ایران باندې چاینا ته یو لیوریج حاصل دی. که چاینا دا غواړي چې دا مذاکرات کامیاب شي ځکه چاینا یو ډېر ذمه دار ریاست دی د هغې لپاره په دنیا کې او په دې خطه کې د جنګ نشوالی چې دی د هغې اصل هدف خو چین دی، د چین اکانومي دی چې چین نمبر 1 جوړېدو طرف ته روان دی. او امریکا د ریجن کې او دنیا کې داسې اقداماتو چې د چاینا د چې کوم اکانومي نمبر 1 ته ځي یا میلیټرلی نمبر 1 ته ځي نو چې هغه انګیج کړي هغه نمبر 1 ته لاندې شي. نو د جنګ ودرېدل د چین لپاره هم ډېر زیات ضروري دي. جنګ کې د هغې لپاره هم خیر نشته دی او که جنګ شروع کېږي نو بیا په دنیا کې چې کوم سپلای چینز دي دا ټول به لکه ډسرپټ کېږي او د هغې په نتیجه کې به بیا په دنیا کې یو ځل مهنګایي هم راځي، سټاک مارکیټ یې به هم لویږي. زما خیال دی چې دا د چا لپاره هم فایدهمند نه دی. خپل امریکې لپاره هم دا فایدهمند ده، ایران لپاره هم فایدهمند ده او د ایران لیډرشپ ته په دې وخت کې دانشمندۍ مظاهره پکار ده چې هغه په فیلډ کې د یو جرأت مظاهره کړې ده. نو دغه شانتې په مذاکراتو کې د دانشمندۍ مظاهره پکار